او د دې د تنظیم شکریا ادا کوم چې یقینا هغوی په ځان باندې شپه او ورځ یو کړي څنګه چې زموږ د کونسلر صاحب وویل چې یاره زه بیا ته راوستم چې یاره ما مخکې هم په دې کې وخت تېر کړی دی او بیا زه دې ته مجبوره کړم چې واپس زه دې ته رالم د دې زموږ سره د جماعت اسلامي نه او دا بل ما زموږ سره د پي ټي آی نه چې زموږ دعوت یې قبول کړو یقینا چې زموږ دپاره د خوشحالۍ خبره ده او د دې دپاره به انشاءالله تعالی چې دا به هم د خیر باعث ګرځي ځکه چې سړی سیاست کوي سړی په دې ملک کې څه منډه وایي او څه ترړه وایي نو سیاست څه دی خو عبادت دی او د خلکو خدمت دی یقینا چې دی په ټولو ځایونو کې به کړی دی پکې مخکې هم پاتې شوی دی خو بیا به څه مایوسه شوی بیا بلې پارټو ته تللی دی زموږ به دله هغه د مایوسۍ هغه موقع نه ورکوي انشاءالله تعالی او د دې چې څه جایز خبرې نو هغه به موږ حتی الوسه کوشش کوو چې یاره موږ حل کړو څنګه چې زما دې ورور ویل چې یاره په دې وخت کې موږ سره نه داسې اختیار شته او نه داسې واک شته چې هغه فوري طور موږ هغې خلکو ته ریلیف ورکړو ځکه چې خلک نن سبا صرف په نارو پسې شوی دی او په چغو پسې شوی دی خو پلار یې په یوه کې دی نو زوی یې په بله کې دی په هغې پارکو کې موږ واخیستی دی او موږ پکې 14 او 14 کاله او 14 کاله 15 او 18 کاله ایستي او یقینا چې موږ په دغه یو سوچ تېري چې یاره په دې ملک کې تبدیلي به راځي په دې ملک کې به د قانون حکمراني راځي په دې کې به یو پاکستاني او شل پاکستانه به نه وي خو زه ډېر په افسوس سره وایم چې موږ ته هغه لارې په دغې حوالو جدا کړی پي ټي آی ته دوه قسمه خلک تللی یو هغه خلک تللی دی چې هغه نن سبا په اقتدار کې دي او ځان له په څه نه څه شکل کې هغه اصولو د هغې مقصد او هغه مقصد یې حاصل کړی په دې باندې پوهېده چې یاره زموږ مشر چې لګیا دی نو د هر چا په ایما چې لګیا دی او د هر چا په وینا چې لګیا دی خو خلک یې ورسره روان دی او خاص کر د ینګ خلک ورسره روان دي نو هغې دغه مقاصد او بعضې خلک په دې و چې یاره دا ملک پټې کېږي او د قانون حکمراني به راځي او په دې کې به غریب او مالدار په یو شان کتلی کېږي یقینا چې موږ په هغې سوچونه او فکرونه هغې پارټو ته تللي خو هغه د هغې په خوا باندې هم نه ځي د دې خبرې 2 ستاسو مخې ته زه کېږدم چې ډېر لوی ځوانان هم ولاړ دي تاسو مشران هم ناست دي نو په دې ملک کې ما چې څنګه وویل چې یاره سیاست عبادت دی نو زموږ هغه عبادت په طریقه باندې به انشاءالله تعالی چې دا کار به کوو دا خدمت به کوو او دې خلکو ته او خاص کر ینګ